که دته محبت میلاو شو دی انسان ته دی بیا په نورو محبتونو پسې نه ګرځي دی بیا هغه چې کوم هغه نن سبا عاشقان دي هغه عاشقان دي نه جوړېږي دا دغه وجه ده چې په غلط وخت کې ته غلط څیز میلاو شوی په غلط وخت کې غلط دوز میلاو شوی هغه ته 200 mg ضرورت و تا ولې 2000 mg ورکړ سړی دې خراب کړی دا ولې نه خبره چې ماشوم باندې حد نه سیوا بوج نه ورچول په خپل وخت کې چې کوم بوج دی هغه به ورچول او اخري خبره چې هغه ډېره زیات اهمه ده هغه دا چې ماشوم حوصله افزایي کول کوم ملکونه چې هغه داسې ملکونه دي چې هغوی ترقۍ کړي دي او بهترین قوم په هغې کې جوړ شوی د هغې اصل وجه او بنیادي وجه که تاسو وګورئ د هغه د ماشوم حوصله افزایي کول دي حوصله ورکوي ماشوم ته زموږ په شان کې موږ چې چېرته په مدرسه کې یا په سکول کالج کې یونیورسټۍ کې پوزیشن والو زموږ مشران موږ ته وایي زه بس ټیک ته ولې ستا هغه ملګري ټول ړانده دي نو ته پکې د یوې سترګې ته پکې باچا یې اندو میکا ناراجه ته بس دغه شان دی بس ټیک ته چلېږي ځه نو د هغې سره د انسان زړه وغورځېږي ولې وغورځېږي هغه وایي یاره محنت نه کول نه کول دا یو شی دی برابره خبره ده زما محنت هغه څه فایده نه کوي دا یو خبره چې د معصوم حوصله افزایي کول په دې کې یو حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه روایت امام بخاري رحمة الله علیه تقریبا کتاب العلم کې ذکر کړی ډېره مشهوره واقعه چې صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو په مجلس کې عبدالله بن عمر صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کله کا کومه ونه چې انسان په شان ده اصیبتی مونږه کومه ونه ده عبدالله بن عمر صاحب چې زکه شروع ما د زړه ما ته پته و چې دا کومه ونه ده ما ته پته و چې دا کجوره یاد ده کجوري ونه یاد فما غږ نه کوو ځکه د حضرت ابوبکر صدیق غوندې خلک ناست زما د بابا د عمر بن الخطاب په شان خلک ناست رضي الله عنه د حضرت عثمان او حضرت علي رضي الله عنهما د عبدالله بن مسعود صاحب غوندې لوی عالم د معاذ بن جبل رضي الله تعالی په شان لوی مفتي هغه ناست نو ما به خبرې څنګه کولې وایي ما څه ونه وي فجعل الناس في شجر البوادي دا خلک دا لګیا شو چا به د سپا بوټي یادول او چا به د باڼو او د شور د ونې بوټي یادول ولکه چا له جواب نه ورکړو ما نه راتلو هغه جواب نبي اسلام بیا په خپله وایي چې دا د کجوري هغه بوټی دی وایي چې زه کله بهر راووتم ما خپل بابا ته ویل حضرت عمر رضي الله عنه بابا د دې خبرې جواب خو ما نه راتلو خو زه غلی وم ای بچي وایي تا د دې جواب ولې ورنکړ بابا وایي ما ته ناستې تشریف فرماوي ابوبکر صدیق صاحب ناست حضرت عثمان صاحب ناست حضرت علي رضي الله عنه عبدالله بن مسعود حضرت معاذ بن جبل ټول لوی صحابه کرام ناست نو ما به څنګه دا جرأت کو چې دې خبرې جواب په ما وایي ما وایي دغه ونه په زړه مې ونه حضرت عمر صاحب ته وایي که تا د دې خبرې جواب ورکړی وی دا په چې کوم د عربو قیمتي اوښان دي سره اوښان د هغې نه زیات بهترو زما لپاره دا حوصله افزایي ده چې حضرت عمر رضي الله تعالی خپل بچی دی امام کاظم رحمة الله علیه واقعه ذکر کړې ده یو ځای کې چې حضرت عمر رضي الله تعالی د هغه ترتیب دا و چې ټول خلک به د سهار مونځ نه بس کېنول او بیا به ودرېدل او ټولو خلکو ته به یې ویل ما نه سوال کوئ په ما اعتراض کوئ او چې زه کوم سوال د هغې جواب راځي زه به جواب درکوم او چې کوم اعتراض یې هغه به زه صفا کوم ولا تحقروا انفسکم ځان ته چېرته سپکو نه کړئ تاسو ډېر لوی خلک زه ستاسو خادم او ستاسو غلام یم ستاسو خدمت لپاره دلته ناست دا حضرت عمر رضي الله عنه دا څه ده حوصله افزایي وه صحابه کرام ځکه زړور ځکه صحابه کرام دومره چوت خلک چې حضرت عمر رضي الله عنه په منبر ناست دی که ما کې څه غلطي هغه ما ته وښایي یو سړی هغه ودرېږي څوک ورته وایي څادرې دې دوه اغوستې دي څوک ورته وایي سم شګې به دې توره به دې سم کړم دا دومره لوی صحابه کرام ولې جوړ شو دغه صحابه کرام د هغې تربیت په دې انداز شو چې د هغې حوصله افزایي کړې وه مشران نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق صاحب حضرت عمر صاحب داسې صحابه کرام هغه جوړ شو هسې نه جوړ شو خبره مې دا ذکر کوله دا اداري ده د تربیت ځایونه دي